بسم الله الرحمن الرحیم. د علم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه 14 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د معرب لومبی قسم د اسم متمکن د هغې کوم قسمونه دي هغه به بیانو، او د اسم متمکن کم 14 قسمونه دي نو دا به مونږه په هغې ترتیب سره بیانو، په کوم ترتیب سره چې د هدایت النحو مصنف رحمه الله هغې بیان کړي دي. د اسم اعراب دا په 9 قسمه باندې دي او دای د اسم متمکن 14 قسمونو له ورکړي دي. د اسم اعراب دا په 9 قسمه باندې دي او دای د اسم متمکن 14 قسمونو له ورکړي دي. د اعراب لومبی قسم دا دی چې د هغې حالت رفعي دا په ضمې سره وي، حالت نسبي دا په فتحې سره وي، او حالت جری دا په کسرې سره وي. او دا اعراب دا خاص دی د اسم متمکن د لومبي 3 قسمونو سره. لومبی قسم دی د اسم متمکن مفرد منصرف صحیح، دویم قسم دی مفرد منصرف جاری مجرای صحیح، او دریم قسم دی جمع مکسر منصرف. نو د اسم متمکن د دې 3 قسمو اعراب دا یو شانتی دی، یعنی حالت رفعی دا به په ضمې سره وي، حالت نسبی دا به په فتحې سره وي، او حالت جری دا به په کسرې سره وي. اوس مونږه د دې 3 قسمونو کې د هر یو قسم د هغې وضاحت کو، د هغې تعریف کو، او بیا په مثال سره وضاحت کو. نو د اسم متمکن لومبی قسم دی مفرد منصرف صحیح. مفرد دا د تثنیې او د جمع په مقابله کې دی، یعنی دغه اسم دا به مفرد وي، تثنیه او جمع به نه وي. دویم قید پکې دا دی چې منصرف وي، او منصرف به مونږه هغې اسم ته وایو چې په هغې کې د منع صرف د 9 اسبابونه 2 سببونه یا یو سبب چې قایم مقام د 2 سببونه وي هغه پکې نه وي. او ان شاء الله تعالی د منع صرف دغه 9 اسباب دي، نو په هغې باندې به تفصیلي بحث مونږه په دې باب په آخر کې کوو ان شاء الله تعالی. دریم قید پکې دا دی چې دغه اسم دا صحیح وي، لیکن دلته د صحیح نه مراد دا د نحویانو صحیح دی، او د نحویانو په نسبت باندې صحیح دا هغه اسم ته وایي چې د هغې په آخر کې حرف علت نه وي. نو د نحویانو په نسبت باندې زیدون دا صحیح دی، ځکه چې د دې په آخر کې حرف علت نشته دی. نو که په منځ کې یا په اول کې حرف علت وي نو د نحویانو په نسبت باندې هم دغه لفظ صحیح دی. بس مونږ به صرف دا خبره یاد ساتو چې د نحویانو په نسبت باندې صحیح هغه دی چې د هغې په آخر کې حرف علت نه وي. نو خلاصه دا شوه چې یو اسم مفرد وي، منصرف وي او صحیح وي، نو د هغې حالت رفعي به په ضمې سره وي، حالت نسبي به په فتحې سره وي، او حالت جری دا به کسرې سره وي. د دې مثال دی جاء زیدون، دا د حالت رفعي مثال دی. نو په دې مثال کې دا زیدون دا مرفوع دی په ضمې سره. مرفوع ولې دی؟ ځکه چې زید دا فاعل دی، او بیا د مرفوع نښه څه ده؟ نو د مرفوع نښه په دې کې دا ضمه ده، او ضمه یې ولې نښه ده؟ ځکه چې دا مفرد منصرف صحیح دی. د حالت نسبی مثال دی رأیت زیدن، نو په دې مثال کې دا زیدن دا منصوب دی په فتحې سره. منصوب ولې دی؟ ځکه چې دا مفعول به دی. د حالت جری مثال دی مررت بزیدن، نو په دې مثال کې دا زیدن دا مجرور دی
په کسرې سره ځکه چې دا مفرد منصرف صحیح دی او د مفرد منصرف صحیح حالت جری دا په کسرې سره وي. د اسم متمکن دویم قسم دی مفرد منصرف جاری مجرا صحیح. نو د مفرد وضاحت مونږ په لومبي قسم کې وکړو، د منصرف وضاحت هم مونږ وکړو. نو په دې دویم قسم کې چې کم نوی لفظ راغلی دی نو هغه دا دی جاری مجرا صحیح، یعنی د صحیح قایم مقام. نو جاری مجرا صحیح نحویان د هغې ته وایي چې د دې په آخر کې وو او یا وي لیکن د دې نه مخکې حرف دا ساکن وي. نحویان جاری مجرا صحیح دا هغې لفظ ته وایي، هغه اسم ته وایي چې د هغې په آخر کې وو او یا وي لیکن د دې نه مخکې حرف دا ساکن وي. د دې مثال دی لکه دلون. نو دلون او ذبیون، نو د دلون په آخر کې وو راغلی دی او د ذبیون په آخر کې یا راغلی دی لیکن د دې نه مخکې حرف دا ساکن دی. نو نحویان دې ته جاری مجرا صحیح وي. نو حاصل لا شو که چېرې یو اسم داسې وي چې هغه مفرد وي، منصرف وي او جاری مجرا صحیح وي، نو د دې اعراب به هم حالت رفعي به په ضمې سره وي، حالت نصبي به په فتحې سره وي او حالت جری به په کسرې سره وي. د حالت رفعي مثال دی هذا دلون. نو دلون دا مرفوع دی په ضمې سره ځکه چې دا جاری مجرا صحیح دی او مرفوع ولی دی ځکه چې دا په ترکیب کې خبر دی. دویم مثال دی هذا زبیون. نو زبیون مرفوع دی په ضمې سره. دا یو مثال مونږه د وو ذکر کو او د دویم مثال دا مونږه د یا ذکر کو. د حالت نسبی مثال دی رأیت دلون و ذبین. نو په دې مثال کې د دلون او ذبین دا منصوب دی ځکه چې دا مفعول به دی او دا منصوب دی په فتحې سره ځکه چې دا په دغه قسمونو کې مفرد منصرف جاری مجرا صحیح دی. او د حالت جری مثال له مررت بدلو و ذبین. نو دا مجرور دی په کسرې سره. دلته به د فائدې په تور باندې زه دا خبرم ذکر کم چې د کم مفرد په آخر کې واو او یا مشدد وي، چې د کم مفرد په آخر کې واو او یا مشدد وي نو هغه هم د مفرد منصرف جاری مجرا صحیح د هغې په حکم کې دی لکه عدوون او مرمیون. نو ته دې د عدوون په آخر کې و مشدد دی او د مرمیون په آخر کې یا مشدد دی. نو دا هم د مفرد منصرف جاری مجرا صحیح د هغې په حکم کې دی. نو ته دې به هم دغه اعراب وي. د اسم متمکن دریم قسم دی جمع مکسر منصرف. د جمع مکسر تعریف مخکې موږ کړی چې جمع مکسر به موږ هغې جمع ته وایو چې په هغې کې د واحد وزن دا مات شوی وي او منصرف هغې ته وایي چې هغه کې د منع صرف د 9 اسبابو نه 2 سببه یا یو سبب چې قایم مقام د 2 سببونو وي هغه پکې نه وي. نو خلاصه دا شوه چې یو اسم جمع مکسر وي او منصرف وي نو د هغې به هم دغه اعراب وي، یعنی حالت رفعي به په ضمې سره وي، حالت نصبي به په فتحې سره وي او حالت جری به په کسرې سره وي. د حالت رفعي مثال دی جاءني رجالون. نو رجالون دا مرفوع دی په ضمې سره. د حالت نصبي مثال دی رأیت رجالا. نو رجالا دا منصوب دی په فتحې سره او مررت برجال کې رجال دا مجرور دی په کسرې سره. نو حاصل دا شو چې د اعراب لومبی قسم دا دی چې د هغې حالت رفعي په ضمې سره وي، حالت نصبي په فتحې سره وي او حالت جری په کسرې سره وي. او دا د اعرابو دا قسم خاص دی د اسم متمکن د ابتدایي 3 قسمونو سره. او هغه څه دی مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرای صحیح او نمبر 3 جمع مکسر منصرف. د اعرابو دویم قسم دا دی چې د هغې حالت رفعي په ضمې سره وي او حالت نسبي او حالت جری دواړې په کسرې سره وي. د اعرابو دویم قسم دا دی چې د هغې حالت رفعي په ضمې سره وي او حالت نسبي او حالت جری دواړې په کسرې سره وي، یعنی حالت نسبي دا تابع وي د حالت جری. او د اعرابو دا قسم دا خاص دی د اسم متمکن په قسمونو کې د جمع مؤنث سالم سره.
یعنی چې چرته یو اسم راشي او هغه جمع مؤنث سالم وي نو د هغې حالت رفعي به په ضمې سره وي او حالت نسبي او حالت جري دواړه به په کسرې سره وي. او د جمع مؤنث سالم تعریف مخکې مونږ کړو چې جمع مؤنث سالم دا هغې جمع ته به مونږ وایو چې په هغې کې د واحد وزن دا روغ وي او دغه د مؤنث جمع وي. د جمع مؤنث سالم د هغې د پیژندلو اسانه طریقه دا ده چې د هغې په آخر کې الف او تا دا زاید وي، لکه مسلمات، مؤمنات، قانتات، صابرات، صادقات، نو دا جمع مؤنث سالم ده. د حالت رفعي مثال له جاءت مسلمات، نو په دې مثال کې دا مسلمات دا مرفوع دی په ضمې سره او دا مرفوع ولې ده ځکه چې دا په ترکیب کې فاعل واقع کیږي. د حالت نسبی مثال له رأیت مسلمات، نو دا منصوب دی په کسرې سره. منصوب ولې دی چې ځکه چې دا مفعول به ده د رأیتو دپاره او په تدې حالت نسبی ده په کسرې سره ځکه دا چې دا جمع مؤنث سالم ده او تدې حالت نسبی دا به په کسرې سره وي. د حالت جری مثال له مررت بمسلمات، نو په دې مثال کې دا مسلمات دا مجرور دی په کسرې سره. د اعراب دریم قسم دی چې د هغې حالت رفعي په ضمې سره وي او حالت نسبی او جری دا په فتحې سره وي. نو دا قسم ته د مونږ چې مخکې کوم قسم ذکر کو د هغې الټ دی. په هغې کې حالت نسبي او حالت جری په کسرې سره و، هلته حالت نسبي تابع و د حالت جری، لیکن په غیر منصرف کې حالت نسبی او حالت جری دواړه به په فتحې سره وي. یعنی حالت جری دا تابع دی د حالت نسبی. او د اعرابو دریم قسم دا خاص دی د اسم متمکن په قسمونو کې د غیر منصرف سره. او غیر منصرف هغه ته ویل کېږي چې په هغې کې د منصرف د 9 اسبابو نه 2 سببونه یا یو سبب چې قایم مقام د 2 سببونه وي چې هغه پکې موجود وي. نو د حالت رفعي مثال له جاء عمرو. جاء عمرو، نو عمرو دا مرفوع دی په ضمې سره. مرفوع ولې دی ځکه چې فاعل دی او د مرفوع علامت په دې کې څه دی؟ ضمه ده، ځکه چې دا غیر منصرف دی او د غیر منصرف حالت رفعي دا په ضمې سره وي. لیکن دلته به مونږ دا خبره یاد ساتو چې مونږ به داسې نه وایو چې جاء عمرون. مخکې مثالونو کې مونږ به داسې ویل جاء زید او جاءت مسلمات او جاءني رجال وغیره وغیره. نو په هغې کې به مونږ د ضمې سره تنوین وایو، لیکن په غیر منصرف کې به مونږ د ضمې سره تنوین نه وایو ځکه چې په غیر منصرف باندې تنوین دا نه راځي. نو مونږ به داسې وایو جاء عمرو. د حالت نسبی مثال له رأیت عمرا. نو په دې مثال کې عمرا دا منصوب دی په فتحې سره. منصوب ولې دی ځکه چې مفعول به دی او د منصوب نښه په دې کې فتحه ده. د حالت جری مثال له مررت بعمرا. نو دا عمره دا مجرور دی په فتحې سره. مجرور ولې دی ځکه چې په دې باندې با حرفي جاره داخل شوي ده او د مجرور علامت په دې لفظ کې دا فتحه ده ځکه چې دا غیر منصرف دی او د غیر منصرف حالت جری دا په فتحې سره وي. نو نننی درس کې مونږه د اعرابو 3 قسمونه ذکر کړل. لومبی قسم دا چې حالت رفعي په ضمې سره وي، حالت نسبی په فتحې سره او حالت جری په کسرې سره، او دا خاص دی د اسم متمکن د 3 قسمونو سره. د اعراب دویم قسم دا چې د هغې حالت رفعي په ضمې سره وي او حالت نسبی او جری دی په کسرې سره وي او دغه خاص دی د جمع مؤنث سالم سره. د اعراب دریم قسم دا دی چې د هغې حالت رفعي په ضمې سره وي او حالت نسبی او جری دواړه په فتحې سره وي او دغه اعراب دا قسم خاص دی د اسم متمکن په قسمونو کې د غیر منصرف سره. ان شاء الله تعالی آینده درس کې به مونږه د اعراب نور قسمونه وایو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.